بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل ټولو مشرانو، کشرانو، وروڼو، خویندو او بچو ته په دې اختر باندې زما د طرفه د اختر مبارکي قبوله کړئ. دې اختر کې په موږ باندې ډېر مشکل راغلی دی او یو داسې وبا راغلی ده چې د هغې په وجه په زرګونو تعداد کې زموږ وروڼه، خویندې په هسپتالونو کې دي او بیماران دي. ورسره ډېر د دې دنیا نه لاړل. پکار دا چې موږ د هغوی لپاره په دې اختر ورځ باندې دعا وکړو چې څوک بیماران دي چې هغوی ته شفا میلو شي، او چې څوک د دې دنیا نه تللي دي چې هغوی د هغوی مغفرت لپاره دعا وکړو. ورسره د اختر ډېر سادګۍ سره منول پکار دی او هغه حفاظتي تدابیر کول پکار دي چې موږ خپل بچي محفوظ ساتو او دا وبا د خورېدو نه نوره رکو کړو. په دې کې چې بار ته ځو نو چې ماسک موږ ضرور اچولي او ورسره فاصلې کې د یو بل نه ځو. زما به دا هم درخواست دی چې ډاکټرانو صاحبانو ته، نرسانو، پیرامیډکس لپاره خصوصي دعا وکړئ، ځکه چې هغوی ډېره قرباني ورکړې ده او ورکوي. اوس هم په دې اختر په ورځو کې هم هغوی د کرونا په وجه چې کوم خلک بیمار دي، دا بیماران دي، د هغوی خیال ساتي. نو د هغوی د خصوصي دوا مستحق دي. زه امید لرم چې دا وبا به انشاءالله تعالی زر تر زره ختم شي او الله تعالی ته دعا ده چې مونږ د دې نه محفوظ وساتي او زمونږ دا قوم د ترقۍ او د خوشحالۍ په لاره روان شي.